550 بور دي دا لومبی پیز دی په دې کې وکیږي په دې پسې به بیا زموږ دا مشینري چې ځي دا به چملې ته مومبر باچا دی لځي مومبر باچا د هغوی کمیټي چې کوم کارونه وي انشاءالله تعالی هغه به پکې کېږي تاسو به دلته روډون له کس راځي نو هغه روډونه چې وشي نو بیا به روډون دپاره چملې ته ځي او چملې هغه مشینري به واپس دلته راځي دا تسلسل به جاري ساتو انشاءالله زه پرون ناپر ورځ هم په دې کې میټینګ کړی دی زموږ مزید سکیمونه چې دي په دې هفته دوه کې به انشاءالله ټنډر شي چې تاسو په کومه ورځ پیټۍ ته ووټ غورځوئ په پیټۍ په ورځ به هم انشاءالله پاکستان تحریک انصاف په دې خاوره باندې کار کوي او انشاءالله ترقي د پاکستان تحریک انصاف ضلع بونیر د ضلعي سینیر نایب صدر جناب کامران خان د امازي دپاره د ترقیاتي سکیمونو په سلسله کې د سید جاوید انور باچا ملکا په کوششونو باندې نن د ویلیج کونسل ملکا دپاره د پریشر پمپونو په کارونو باندې کار شروع شو چې په دغه سلسله کې به 15 پریشر پمپې د ویلیج کونسل ملکا د مختلفو سیمو د پسمانده خلکو دپاره کیږي. میډیا سره د گفتگو په وخت باندې جاوید انور باچا په خپلو خبرو کې صداسې وویل. السلام علیکم دواخان جانا صاحب تاسو ډېره مننه تاسو ډېره شکریه. دا کله چې موږ کامران خان سره په پارټۍ کو د هغې نه وروسته موږ چې د پي ټي آی کې یو شمولیت اختیار کړو نو دا وزیر اعلی صاحب محمود خان صاحب د کامران خان له پراجیکټ ورکړو چې بھائی تاسو چې کوم څه ضرورتونه دي تاسو په دې باندې وکړئ. نو هغې کې په لومړي سټپ باندې زموږ ویلیج یونین کونسل دواړو ناګرای ته 32 بورونه رالو هغه موږ وویشلو زما د ویلیج کونسل پکې کامران طرفه ما ته فون وشو چې تاسو راشئ میټینګ وکړئ زما پکې 15 بوره ورسېدو زما سره سجاد انور پیسلیبون دی موږ دواړه په دې میټینګ کې وو زموږ 15 بور رسېدلي چونکې زموږ په ملکا کې د بور ضرورت نشته هسې نشو لګولی موږ ویل خلکو د عوامو د خدمت لپاره کوم ځای مناسب دی هلته به بور وکړو نن موږ سټارټ واخیسته د 15 بورونو زه نن لوی پټي ته راکوز شوم نو لوی پټي ایریا چې دا خاص کر د پاکبند سره ټک ته تاسو ویو به کتلی مي بیا ورسره دوبی دی بیا ورسره مطلب دلته ډیری ده دا لوی پټي کړی دی دا یو چوک دی نو موږ مناسب دلته دواخان جانه تا په خپله اوبه وکتلې په دغه ځای کې د اوبو لیول کافي کم و او بره هغه ته لوی پټي هغه ته اوبو لږې لیول ډېر کوزو بیا په راحتو کې مسله دا چونکې چوک دی او د الله رضا دپاره د پارټۍ په بیس نه انساني همدردۍ په لحاظ باندې موږ دا کوشش کوو چې داسې ځای کوشو چې خلک ترې زیاته فایده والي د دې ټولو خلکو ته رسکلو د یخو اوبو تکلیف و نو موږ دا ځای منتخب کړو نن موږ په دې ځای کې ستاسو نه مخکې په خیر دوا وکړه او اوبو کار شروع شو او اوس تاسو دا ویډیو کوئ نو ما ته یو کس وایي چېرې تقریبا تاسو په خپله اوبه کتلې چې دا 180 نه تر 200 250 پورې به راوخېږي اوس ما ته یو کس وایي چې 30 فوټ کې خاوره لمده شوې ده څه لږ لږ اوبه دغه شوې نو انشاءالله امید لرم چې دا ټوله علاقه به د دې نه چې دی نو فایده والي او بیا موږ عزت خان راځي ته پاکبند لپاره موږ ورکړي چې تاسو خپل ځای خوښ کړئ کوم ځای خوښوئ باقي نور د دې موږ سره دي نو هغه مناسب دی که زما خپله بور شوی دی او سجانور پیسېبون بور کړی دی زموږ دیره کې هم شته زموږ په کلي کې د بور ضرورت نشته خو چاپېره چې چاته ضرورت یا مناسب دی انشاءالله موږ به دا بورونه لګوو موږ د کامران خان د فخر باچا د ریاض خانو د ټولو شکریه ادا کوم محمود خان صاحب چې دا مطلب موږ دا ډېر ښکلی پیکج راکړلی او را روان پیکج بیا د لارو دی هغه به موږ هغه ځای کې لارې برابرو چې چاته ضرورت وي انشاءالله تعالی